अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़माने इस्लाम कबूल मशरानो कशरानो उलमाए किरामो और गुरुओं की और इनको में दुखेंदो और बचो सासुदी की दे महल्ले के दफरागत और दखल में कुरान का सिलसिला मजलिस बाबरकत और बासआदत की मंगा राज्य बशीरियो इलाहुल आलमीन दी ज़मंदा हाजिरी बखल दरबार लम्बी सल वलाया साल की कबूल और मकबूल की और इलाहुल आलमीन दी दावैन और इदल दखल रसा जरिए की दवा प्रोग्राम इस बारे की मुलाकात दे इलाहुल आलमीन दे दा मेहनत को उनकी दीदा मेहनत को उनकी उस्ताज़ान शागिर्दान मुतअल्लिमीन मुअल्लिमीन और आखिरी प्रोग्राम के राज मस्जिदुन की ये दौलत ने अल्लाह दे कुरान को वसीला बाने बरकत बाने दौलता माग़फ़िरत नसीब की। दाखिले अलाका अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तनन्ना सपींजीश देर्श कालमख के हाँ दौर ना बदे के मात चियाची नो हजरतुल अल्लामा मौलाना मिर्जा गुल से अल्लाह करीम ने दा खाओ सरा मग़फ़िरत नसीब की। हावी पदी मिली की मेहनतुना दरसुना तो कुरान सुन्नत पैगामात अहकामात तशरीहात बयान करी दी या ज़मा मुहतरम ग्राम अज़ीज़ुल क़दर और मौलाना इमदादुल्लाह से अल्लाह करीम दे नबी को उम्रों के बच्चों के अहल अयाल के टोलो रिश्तेदारों की खैर बरकत वाचे ताता सुता अल्लाह यो अनमोल तोहफा दर करेगा कदर जरगर शनासत कदर जौहर जौहरी दी तकरीबन तालिबे द दौर नवाली जुमंगा द दर्स व तदरीस का शलका तकरीबन उशू मंगियों उदा गरीब देर कल हुजूर ने पेश की मगर यो किताब ला बराजे ख्वाल तबराजे निर्दान को ख्वाला तासो तो दरकड़े दा तो कुरान दरसुना कीगी तर्जमे नाज़िरी दारंगी मसाइल आगा बयानी की जाकर मोहताज न हो दे खुशहाली के दे बरकत मजलिस के जमों खुश किस्मती व चमुकते बदी के दावत रखो बहरहाल नदी महफल दे माशुमान और दाखलाकियात और मुबारक की उसो खबरी हो को इलाहुल आलमीन दी आज़मा उस्ताद और मुसलमानान और मग़फ़िरत जरिया करते तासो आवरे द पख्तो पदे मुआशरे के
وې د نن بچی د سبا مور وي، د نن زلمی سبا بوډا وي. کله چې د نن نه د دې ماشومانو تربیت وشي، په دې باندې محنت او مشقت وشي. نو څنګه مخکې مولانا صاحب دا خبره ذکر کړه، هغه ماشوم د معاشرې دپاره لویه خوشحالي وي. یو عالم وفات شي، په هغې کلي نه علاقې ړنګې شي، زړونه دردمن شي، سترګو نه اوښکې بهیږي. زما خپله درته ووایم، مولانا رشید احمد صاحب زما استاد نه و، کراچۍ والا، خو عالم و، داسې عالم و چې عالم و. کله چې د هغه د وفات نه مونږ خبر شو، مونږ په خپل مدرسه او کور کې ژړل. نه زما استاد و نه ما بالمشافهه لیدلی و. خو عالم د عالم مرګ دا د عالم مرګ وي. په دې ماشوم بچي چې محنت وشي، د قوم مقتدا وګرځي، د قوم رهنما وګرځي، د قوم سترګې وګرځي. شریعت کې حسب نسب نه اعتبار نشته. حسب نسب هغه رسل دي، د قرآن کریم اعلان دی. الہ العالمین فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے زما بندگانو، اے دنیا ټول انسانانو، څوک په حسبونو راضیږي، څوک په مالونو راضیږي، څوک په دولتونو، حکومتونو، سلطنتونو راضیږي، څوک په عزت سے اور باندې مزین یم، په دې مال باندې مالا مال یم، زه عزت باندې یم. قرآن کریم فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. الہ العالمین فرمائے زما بندگانو، تاسو ټول کې ماته نږدې الله ته ډېر ګران انسان هغه انسان دی چې کوم الله ډېر یریدونکی دی. کوم انسان کې تقوا ده، د الله نه یروي، دا انسان الله ته ډېر زیات ګران انسان دی، الله ته محبوب انسان دی. او تقوا د ډېرو مرضونو علاج دی. الہ العالمین فرمائی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. کم انسان کے دا اللہ نے یرانا، دا اللہ نہ ویردو. الہ العالمین بعد انسان تار مشکل کے لار ور گئی، انسان دبا اللہ روزی فراغ ور گئی. هغه طرف نه الله روزي ورکړي چې د خیال خاطر کې ومنوي، بلکې ډېر جاهلان پاگلان بدزنه شي چې دا پولیس وخت سم کړي، زما نوکري دا، دکانداري دا، زما وخت نه تېرېږي، د سپینې جامې اغوستې دي، ټوله ورځ شپه مزي وي، بیا دې دا زندګي سم کړي، بدګماني شروع کی. نہ جنابا الہ العالمین فرمائی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا. الہ العالمین فرمائی ہر مشکل کے بعد انسان تا اللہ لار ور گئی. دوین دارے ویرزقه من حیث لا یحتسب. الہ العالمین فرمائی زبوتا دا سے طرف روزی ورکوم چې د خیال خاطر کې محب نبی. درجت ذرائع ډیر دي، تقوا پای کې یو ذریعہ ده. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي وای پنځه قسمت یری دي، او د هغې دپاره پنځه ډیوې الله پیدا کړي دي، پنځه لاټینونه دي. اوله
यारा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला फरमाए हुब्बुद दुनिया ज़ुल्मतुन व सिराजुहा तक़वा। दुनिया सरा मोहब्बत होता तो त्यारदा कला इंसान पजरबानी द दुनिया मोहब्बत हाविशी दे मोर न पीजनी प्लान न पीजनी रोर न पीजनी अवल हक दे जरूर गिरती। देवजना अल्लाह करीम फरमाए यौम यफ़िरुल मरउ मिन अखी। क़यामत और परत बारे बदन जालिम इंसान दखल रोर न मंडे हुई ज़कात अगर और हम पे पूरा करे नहीं अगर सर में ज़्यादा करेगी दिन या मोर मजलूम हुई वो उम्मी व अबी दमोर हकी नबी पूरा करे दमोर न मंडे हुई कद प्लार हकी नबी पूरा करे द प्लार न मंडे हुई वो साहिबती व बनी याद खदी हम खदी सरे ज़्यादा करे दे औलाद सरे ज़्यादा करे दाबू न मंडे हुई लिकुल्ल इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीही। हर इंसान बा बदल और बानिदास यो हालत और कैफियत तालिबी जिद बनने में दे बेपरवाह करे हुई दजान हम हुई या दाजुई दा बचे दा और दा मोर खोल जमान हम होने वाली जो दुनिया मोहब्बत के इंसान पर दे हक हुई दलूर खोल मिरास ये रजिमाते बखले नूर खोर का तबाखो आखो कमजोर सिर्फ दे तो पर हिस्सा ने लगे ताते यो जनाना जात पर हिस्सा बखी तजान त सड़ेवे तक पर हिस्सा पर दे खोर का ओले न बखे और शायद स्ताद दे खोर समझ बुरे दी स्ताद दे बचे समझ बुरे दी ताके दवजे नादा ताता पर हक बखी पर इसे तात बखरदार दलूर खोर हक जो ही दवजे दुनिया द मोहब्बत से वही आवता हुब्बु दुनिया ज़ुल्मतुन। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाए द दुनिया मोहब्बत दा तोर त्यारदा वसिराजुहा तक़वा दे रखा लेकिन अल्लाह तक़वा पैदा करेगा पर परहेज़गारी पैदा करेगा। वेमत या सदा वरमाज़क़ु मासियतुन वसिराजुहा तौबा। ए खल्को गुनाह दा तोरत यारदा गुनाहुना दात यारीदी गुनाहुना खतागानी अल्लाहु अकबर हर योजान का मुस्तकिल यारदा हर जान का यो लोया तबाहीरा दा खबर अस्ता याद रदा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला खबरा दे पसिमन के तो गुनाहुनो जो गुनाह त्यारदा दे वड़ो माशूमान का तो अखलाकियात तो दर्स मुवर को अल्लाह ने कबूल की हगा अखलाकियातों के दीत माशूम वालिना सखबर यादिशी बसादा पुख्तो जबर की यौ कड़े वक्त उस्ताद हुई तखबर बचो करे मां आवी मां सरवाई ज़े ममंग दचायो बंदीगान बचुए ता अल्लाह न शैतान वेंदा से कार वे ना बलकड़ो वही जे खपशी पाक सुबहान और खुशालशी शैतान ओए शरी मंग दचायो बंदीगान दा अल्लाह न शैतान दासे कारवे ना बगड़ो के खफशी पा सुबहान और खुशालशी शैतान अवल माशुमानो तो मूस खबर है बच्चे मूस बके वले दसिदियों को दचारे वो इधर अल्लाह ने को कुरान मलाइको वो मंडले वो शैतान तेरे रोगदान लोगों को मुझको बिंदा वक्ता मंगयु मुसलमानान दासे कारवे ना बनकड़ो जे खफशी पाक सुबहान और खुशालशी शैतान शैतान को न खुशालो जान तो मुसलमान वे और पिज्जा वक्त मुझ न के माशूम तजर माशूमानी बच्चे बतायात शी मुंगो मुझको पिज्जा वक्त आदो दावे मान माशूमान वे मुंगयु मुसलमानान
امدا سے کار وینا بنکړو وای چې خپشي پاک سبحان او خوشاله شي شیطان. دویم د مور او پلار قدر وکړو بچو. په مور او پلار زمونږ وینا وای دوی سره وکړو احسان. پرچا چې مور او پلار خفه کړو وای بس تبا شو دا انسان. په دوی کو ځان په مونږه ختم وای ځکه نن یو مونږ ودان. ودا سے کار وینا بنکړو چې خفشي پاک سبحان او خوشاله شي شیطان. مور او پلار اول ځان ختم کی. تاسو کتلی دي د جوارو د فصلونو تاسو واغستل کنه، خو چې کومه دانه تاسو کرلې هغه شته دی، هغه یې شوه په ځمکه کې ځمکه شوه، خاورو کې خاوره شوه، هله دا وږې او چلی او دا کانټه او دا پاڼې زرغون شوي دي. دانه ځان ختم کی، هله چې فصل زرغون شي مور او پلار ختم شي او هغوی په دې ختمېدلو خوشحاله وي. زه کمزوری کېږم خو بچی دې تکړه کېږي، خپلې کمزورۍ ته فکر نه وي. نو مور او پلار زمونږ مینه دوی سره به کوئ احسان. چا چې مور او پلار خفه کړو بس تباه شو دا انسان. لنډه خبره دا ده چې دا انسان تباه دی. نبی علیہ السلام فرمائی سخط ربی فی سخط الوالدین، رضا ربی فی رضا الوالدین و سخط ربی فی سخط الوالدین. اے زمان متیان واوری دا اللہ خوشحالی دا مور پلار دا پلار کا خوشحالی گرا، دا اللہ خفگان دا اللہ غصہ دا پلار کو غصہ و خفگان گری. کم انسان پلار خفا کرے دے، کم انسان مور زورولے دا مور جڑولے دا انسان بخامخا جڑی. کم انسان مور و پلار سپکڑی دی دا انسان بخامخا سپکی. ولی قدر من کری دا بل قدر و بل سپکی بسپک انسان. چه دا بل مشر سو سپکی سپک ددشی مشران. دا ہر مشر بگو قدر دا نبی دے فرمان. دا سکار وینا بنکړو چې خفشي پاک سبحان او خوشحاله شي شیطان. ته هیچا مشر تسپک مگورا، مت دے کسی کو بھی حقارت کی نظر سے. ہر چہرہ کسی نہ کسی کو محبوب ہوتا ہے. هیچا دا تسپک نظر باندې مگورا دا مخبا دا چا مور وی ته دا چوروڑی چوروڑی مخ دے دا دومره کمزورې دغه چوروړي مخ دا به د چا مور وي، د چا به ترور وي، د چا به نیا وي، د چا به ماسي وي. دې پس خاندان مه کوه. دغه سړی د چا به پلار وي، د چا به نیکه وي، د چا به تره وي. بل پسې خندا دا ځان پسې خندا ده. مت دے کسی کو بھی حقارت کی نظر سے، ہر چہرہ کسی نہ کسی کو محبوب ہوتا ہے. بچو دلا تربیت ورکړي. ما تر خپل مور د ماشوماني چې زموږ ماشومان خبره ما ته یاد ده. ناز به بچې چا پسې به خاندئ نه، بچې هېڅ چا پسې به خندا نه کوئ. او د مور دا دوام ما ته یادېږي. الله زما بچي په ظالمان کې مه پې څوک ظالمان کې. ما ته وروسته پته لګېده چې دا دوا په حدیث کې راغلی ده. او زموږ مور او پلار هغه سادهګانو امیانو هغوی قرآن سنت نه ویلي، خو دعا یې سوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اللهم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم. الہی العالمین زه پناه غواړم ستا په ذات باندې د دې نه چې زه ظالم شم یا بل څوک په ما باندې ظلم وکړي. الله مې ظالم کې مرا باندې څوک ظالم کې. مور بغیر بچوں چاہ سے بخان دے لو. مت دے کسی کو بھی حقارت کی نظر سے، ہر چہرہ کسی نہ کسی کو محبوب ہوتا ہے. یہ غرو تتلیو دا خاور یو کچکو ٹو پانی یو شیر نکلو. وی ہر انسان تا دا انسان پا نظر گورا، ہر غریب تا دا خپل ځان پا نظر گورا. و دنیا کی کدی سر چتا منظر شی مغبری تا دا مکان پا نظر گورا. ہر انسان تا دا انسان پا نظر گورا.
हर गरीब ता दखल जान पर नजर गोरा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाए मोमिन हर इंसान दे ते जान ल सफाई जा बल मुसलमान लम वही ता मुसलमान दे او که ځان له انصاف خوښې بل سره بې انصافي کې ځان له کنځلې نه خوښې بل ته کنځلې کې کنځلې الله اکبر وایم ته دا خبرې درته کومه خبره مې دا کوله چې د مور او پلار بې قدر انسان سپکونکی انسان دې معاشره کې سپک انسان وي دې ذلیل انسان وي الله ته مبغوث ترین انسان وي ویره زما مور او پلار بد اخلاق دي کنه چې تیر اوله راته کې اخلاق والا اوس بد اخلاق شو بدبخته وې زما مور او پلار نه کويږي چې تیر اوله کو ده اوس نه کويږي کنه وې دماغي کار نه کوي چې صفا کول دماغي کار کا اوس نه کوي لأمك حق لو علمت كثير كثير يا هذا لديها يسير علامہ صاحبی کتاب الکبائر کی لکھی لأمك حق لو علمت كثير كثير يا هذا لديها يسير استاد مور بتا باندې ډېر حقونه دي کچره ته کوئی کې استاد ډېر حقونه هغه ته آسان او خدای لږ حقونه اوس بتا باندې ګران دي مور صاحب نبلی وَكَمْ غَسَلَتْ عَنْكَ الْعَذَابِ يَمِينِهَا وَمَا هِجْرُهَا إِلَّا لَدَيْكَ سَبِيلٌ سمرا کرتا دے مور پخبل سم لاغ بانستا گندگی صفا کردہ ستانے گندگی منزلدہ پاغلون اس خاص دے بان اخبرم ناستا شویدہ دے حجزیتا رڑوڑیوی داگے ایک ستاد پارا پالنگو اوس باید زما مور نه پوهېږي نو دا ماشومان ته زده کوي مور او پلار زموږ وینه وایي دوی سره به کوو احسان چا چې مور او پلار خفه کړو وایي مستبا شو دا انسان بیا به دوی کو ځان په موږ ختم ځکه نه وي موږ ودان داسې کار وینا به نه کړو چې خفه شي پاک سبحان او خوشحاله شي شیطان اللہ بنا خبر ہوگا بچو دو پنوائیو ولی داو بچو دوائیو خاصی نو کہ معاشون دا دروغنا منکو پخبر دروغ وائیو دا سوال دا نمور سے خبرہ مور او پلان دا مور ایک دا اول وردنا دا بچی دا بارم مدرسہ دا نو بچو دا خودل درو جب منافقان وی دا اللہ وی دشمنان رشتہ کا دام بیاو دوی اللہ تو ډیر ګران دروغجن منافقان وی دا اللہ وی دشمنان او زما په دې شعرونو کې یو مقصد ما دې چې ماشومان یو بل سره لوبې کوي کنه او یو ماشوم کنځلې وکړي یو ماشوم دروغ وایي دا بل ماشوم ته چې مو دروغجن منافقان وی وایي نو د ماشومانو نه وزیر دروغ نه منې دیره کې ناس دوه مازیګر ټیم زما وړل د تر سره غلې ومدا شیما حنا نوراله داجی عمر وای چې داجی سیکل مالا غسته ما یې په درو وای ښا دروغجن منافقان وی د الله وی دشمنان په درو ورم خفشي دروغجن ملانتيان دا ته کې اړې یاد په درو د درو ویل فدرو ولا قفشي درو جن می لعنتيان ما ورشه لوري داس وته وای تعالی درو ولي وی درو جن منافقان وی دا ناوی دشمنان رشتیا کار دا بیاو دی الله تو ډیر ګران فدرو ولا قفشي درو جن لعنتيان دا سکار وینا بلکو چې خفشي پاک سبحان او خوشاله شي شیطان قرآن فرمائنا لعنت اللہ علی الکاذبین اے خلقو خبر شئی دا اعلان واوری بڑے درو جنوبانی دا اللہ لعنت وریگی کور کے بناستی ہلو کم دیکھی تو کور نہ باہر ایمان یعنی جدا درو دیو کلی دیوے درو مرسط ہوئی دا درو دی پا موبائل
دروغ دي دروغ موعي په دروغ الله خفقيږي دارنګه چغلي مکوي دا اخلاقیات دي چغلي مار لستا په خبر کې ماران لړمانان د شیطان د کلک ملګری چې جنگي دو انسانان کم انسان چې دو انسانان جنگي هغه انسان هغه د شیطان ملګری وي حدیث کې راځي شیطان په دې ډېر زیات خوشاليږي د دوه کسانو په میس کې د صلح په ځای باندې جنگ پیدا کول جنگول د شیطان کار وي بهرحال تاسو ته دا اخلاقیات ذکر کوو چې ماشومان ته دا خبره وخایي د استاد ادب سره هر استاد پر رهنما دی ممتحکاری پاس اسمان ممتمور او پلان نگران دی راخودلې د ایمان او د روحونو تربیت کلی رد ورک جنتان دا علماء دوی زموږ د روح تربیت کړي دي دوی موږ ته ایمان ښودلی دی مور پلار د جسم تربیت کوي علماء کرام د روحونو تربیت کوي ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی خبر میں کولا ارشاد میں ذکر کاو کہ ذنب دا لوی ظلمت دے اور دې د پاره رڼا چلا نو هغه توبه وستل دي او نیک اعمال کول دي پنځه قسمه تیری دي پنځه دا غیر رڼاګانې دي شرک لوی ظلمت دی لوی تیاره ده حب الدنیا د دنیا محبت دا ځان له تیاره ده گناہونا دا ځان له تیارې دي دارنګه قبر تیاره ده دا غیر رڼا لا اله الا الله ده ول صراط باندې تیاره ده دا غیر رڼا یقین او ایمان دی دغه تیارو د پاره الله کریم دی دنیا ته یو رڼا را لګلې ده یو نور را لګلې ده دا رڼا د پاره بلون کی دا رڼاګانو تقسیمون کی انبیاء کرام داغي صحابه او داغي وارثان علماء کرام دا الله کریم په یو کلی باندې خصوصي رحمت وی نعمت وی چې په کوم کلی کې عالم جوړیږي یو شیطان نو چاته پوسو کو چې یو عالم جوړیږي ته ډېر زیات خپکیږي دا ولې الله مرازی رحم الله لیکلي دي شیطان ورته راځه وای ته یو محفل کې یو صوفي سے ناس تو دغه سي مسئله کوله خو علم نه وکړي ویډیو مسئله د پوس کو به څه مسئله ده په دستنې په سوب کې الله اوخ تیرول شي او زپاګلا دستنې په سوب کې تار په مشکلاتو لګي ته په اوخ تیرې شیطان دا ملګری ته را پاسه وي ودی د کافر شو ته د همدانو په اجازه تیرول شي ما یا تیرول شي ما دستنې په سوب کې الله اوخ تیرول شي او دې ما په اجازه پاګلا لاړ یو خپل پر عالم ناس تو یو طالب تو سره ناس تو هغه ته یو مسله د